یو سړی به د خپلې حلالې بیبي سره حلال کوروالی کوي خدا به په دقه ټیم کې په ګناه کبیره کې مبتلا وي. تاسو به سوچ کوئ حق دق به حیران شئ چې دا به څنګه کسي چې خپله حلاله بیبي به وي او په حلال کوروالی کې به مبتلا وي او په دقه ټیم کې به دی په ګناه کبیره کې سوي دا به مبتلا وي او ګناه کبیره به د حسابېږي. نو تاسو به سوچ کوئ خو د ننني کلیپ کې به تاسو سره په دې باندې خبرې وشي او تاسو له پکار دي چې دا په غور سره واورئ چې آیا دا کم کس دی چې د خپلې حلالې بیبي سره به حلال کوروالی کوي خو دا به اخته په ګناه کبیره کې. نو دا به تاسو په خپله معلوم کوئ او دا نن د موبایل دور دی. د موبایل سره دومره تباهي په دنیا کې راغله چې زمونږ نوجوان یې ګمراه که. نن زمونږ نوجوان او زمونږ اکثریت تقریبا 90% خلک لسکم 100% خلک راشي غلطي ویډیوګانې د موبایل غلط استعمال غلط تصویران دا وکي. نو دی غلط استعمال د موبایل دومره تباهي را وستله چې نن به یو نوجوان د خپل حلال بیبي سره په حلال کوروالی کې اختوي خدای به سره د دې په ګناه کبیره کې مبتلای. نو تاسو به حیران شئ چې دا به کم کسي. نو په دې باندې به نن زه تاسو سره په دې کلیپ کې خبرې وکم. ګورئ زما محترمو یو سړی د خپلې حلالې بیبي سره په حلال کوروالی کې اخته دی خو په دې ټیم کې د پردۍ ښځې سوچ په ذهن کې رړولی دی. پردۍ ښځې په سوچ کې رړولې ده او په تصور کې لګیا دی د هغې سره یا لوبې کوي په سوچ کې لګیا دی یا د هغې سره غلط کار کوي په سوچ کې لګیا دی او کوروالی د خپل بیبي سره کوي او سوچ د پردۍ بیبي راوستی دی یا ښځه چې کومه ده خاون ور سره کوروالی کوي او دې سوچ غلط سوچ د پردي سړي په ذهن کې راوستی دی. نو زما عزتمندو دا ښځه او دا خاون دا دواړه په ګناه کبیره کې مبتلا دي. دا وړه ګناه نه ده. ګورې بعضې علماو دې ته زنا ویلې ده ځکه چې حدیث مبارک کې راځي چې د سترګو زنا چې کومه ده که نه نو دا کتل دي العینان تزنیان وزناهما النظر او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمای سترګم زنا کوي او د سترګو زنا څه ده دا غلط نظر دی چې سړی په پردۍ ښځې ته ګوري نو دا د سترګو څه ده زنا ده. او دل او دماغ هم زنا کوي هغه څنګه چې د پردۍ ښځې غلط سوچ ته په زړه او په دماغو کې راولي نو ستا زړه او دماغ هم په زنا کې څه شو دا مبتلا شو او دغه شان نفس هم په زنا کې څه شو دا مبتلا شو. نو چې ته لګیا د خپلې حلالې بیبي سره حلال کوروالی کې اخته او ته په دقه ټیم کې په ګناه کبیره کې مبتلای یا دا زنویم. ګورئ تاسو کتابونه سټډي کوئ چې کم پوهه خلک یې پتا کې تاسو کتابونه وګورئ په تاسو کې چې کم پوهه خلک دي لاړ شئ د لویو علماو سره کینئ چې ستاسو په اعتماد دی د هغې نه تپوس وکئ چې یاره کتاب د دې مسلې په باره کې څه وایي. ګناه کبیره خو ده ګناه کبیره خو ده په ګناه کبیره کې خو مبتلای خو آیا زنا کې دا راځي که نه راځي. نو احادیث مبارکو باندې چې نظر واچې د هغې نه معلومیږي او د دې وجې نه بعضې لوی علما دا فتوا ورکوي چې دقه ټیم کې ګناه کبیره خو څه کې چې دی په زنا کې څه دی مبتلا دی. و زما عزتمند ورونو دا څومره خطرناکه خبره ده. په کار ده چې د دقې نه مخکې سړی خپل سوچ صفا کړي او ښځه خپل سوچ صفا کړي او که د ښځې دا سوچ نه او د سړي دا سوچ نو دا سړی به په ګناه کبیره کې مبتلا دی او ښځه په ګناه کې بیا څه ده نه ده مبتلا. نو برای کرم د موبایل دور دی ډیر خطرناک دور دی. دا مسلې به داسې نه محسوسوئ چې آیا دا مسایل ولې بیانېږي. نه جی نه دا ضروري مسایل دي دا فرض مسایل دي. نن سبا د فتنې دور دی که دا فتنه موږ داسې پرېږدو او پړی پې ور واچو دا نوجوان موږ داسې پرېږدو او پړی پې ور واچو او دا د موبایل دومره بې دریغه او غلطې طریقې سره استعمال کوي او پړی پې ور واچو دا مسلې خو موږ په منبر او په محراب کې نشو بیانولی او داسې په دې نوجوان باندې او په دې نوي کول باندې پړی ور واچو. موبایل خو د هغه د لاس نه موږ هسې نشو راغستی دغه قانون خو موږ نشو لګولی. زموږ په وس کې نه ده چې د داسې نوجوان د لاس نه موږ موبایل والو چې کوم د سره واده نه دی کړی او غلط استعمالي دا خو موږ نشو کولی. نو کم از کم چې دا ارسه موږ دغه
دغه غیر دنیا ته پریدو او دا نوجوان پل په پل په هغې پسې روان دی، نه عالم ته کینی، نه په تبلیغ پسې ځي، نه مدرسې ته ځي، نه د دین مسله زده کوي او 24 غنټې د موبایل نو کم از کم دا ویډیو خو به ورته چېرته مخې ته راشي، چېرته د انصاف نظر او د انصاف سوچ خو به وکړي او د دینه خو به واوړي. نو زما مسلمانانو رونو ستاسو زور به معلومیږي چې څومره مسلمانانو ته به دا خبره رسوئ، څومره الکانو ته به رسوئ، څومره بیبیانو ته به رسوئ، څومره خلکو ته په خپله به پې باندې څومره عمل کوئ. نو زما عزتمندو د دې نه نو دا څومره د افسوس خبره ده. بیبي خو هغه شخص دی، بیبي خو تا سره په دنیا کې هغه واحد تحفه ده چې د دې په ذریعه ته د ګناه نه بچ کېږي. چې ستا چېرته شوق راشي، شهوت تی راشي او طبیعت تی وشي، نو دا هغه ځای دی چې دلته به ته په حلاله طریقه باندې جما وکړي او خپل شهوت به سوړ کړي او خپل شوق به چې کوم دی په دې طریقې سره څه کړي دا به ختم کړي. نو چې کله ته داسې یو ځای تا ته په ټوله دنیا کې داسې یو سهاره ستا دپاره موجوده ده او په هغه ځای کې هم ته په ګناه کې مبتلا کېږي، په ګناه کبیره کې مبتلا کېږي، د تباهۍ او د نقصان سره مخامخ کېږي، نو بیا بل کم ځای دی چې هلته سړی لاړ شي او هلته سړی چې کوم دی نو خپل په جایزه طریقې سره شهوت سوړ کړي. نو برای کرم دا په خپله م واورئ او دا د دنیا مسلمانانو ته ورسوئ چې په دې باندې خبر شي، په ګروپونو کې شیر کوي، بهر ملکونو مسلمانانو ته ورسوئ. د موبایل دور دی، منګ او تاسو ته به الله اجر راکوي که څوک د دې ګناه نه منع شو. جزاکم الله خیر، احسن الجزا.